کسا نن سبا زندگی کې وکسي ډیرو کسانو زندگی نه برکات وتلی دی، ډیرو کسانو زندگی بې برکاته شوي دی، خونې بې برکاته شوي دي. انسان هر شي ته سترګې وغړي خوند ته نه وتلی دی، برکات ته نه وتلی دی. دې یوه وجه دا دی او زموږ زندگی کومې سنتي زندگی وي که نه مخکې سنتي زندگی اوس ختمې شوي دي چې هغې سنتي زندگی کې خدای سره رابطه ارتباط ډیر مهم و. اذان به وشو هر یو کس به المنځه سوچ و، المنځه ته یې توجه وه، بیړه به یې وه، المنځه باندې به هر یو کس ودرېدو، خونو کې به هر چا مثال وضوان وکړه المنځه باندې به ودرېدل. نن که تاسو یو شی وکسوئ اذان وشي ډېر کسان اذان ته توجه نه وي، که چا موبایل آن دی موبایل یې غږېږي، که چا ټي وي آن دی ټي وي یې غږېږي، که چا بل یو شی دی زندګۍ څخه ته مشینرۍ لګېدلې دی حتی هېڅ شی ورته بندېږي نه. یعنی هغه کنکشن هغه رابطه چې هغه انسان زندګۍ کې سکون راولي، هغه انسان زندګۍ کې اطمینان راولي. اوس وکسئ ما تاسو اکثر کسانو سوال اندا دی څه ویلې زندګۍ کې سکون نشته دی. حتی نن سبا زندګۍ کې وړه بچي یو ټکي کوي چې زړه مې تانګ دی. افسوس خبره نه دی، یو کم عمر بچی وي، یو نو عمر بچی وي، یو داسې جوان وي، داسې کس وي چې هغه هېڅ کمای نشته، پیسه شته، لباس یې ښه، خوراک چکاک یې ښه، خونه یې ښه، کمای ورته نشته، بیا یا ویلې ټینشن، ویلې انسان ته سکون نشته دی. دې قرآن کې زه جواب دی کړم پروردګار علم چې کله پوښتنه کوي پروردګار سکون دی چی شي کې؟ سکون دپاره خدای زړه ګرځولی دی، سکون تعلق لري زړه سره. ما ورته ووایو که زړه مې غمجن دی، زړه مې خوشحال دی. خوشه زړه سره تعلق لري که نه، چې څو زړه ته خوشحالۍ میلویږي، چې زړه ته غم میلویږي. اصوی خدای نه پوښتنه وکړو زړه خو خدای جوړ کړی دی که نه، زړه خو مالک خدای دی. پروردګاره زړه ته خوشحالۍ څنګه میلویږي، زړه ته سکون څنګه میلویږي؟ پروردګار خپله داسې یی جواب داسې ورکوي الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه اوسئ، خدای چې صرف اور صرف زړو ته تسلی خدای ذکر ورکوي. سوچ وکړئ، صرف اور صرف زړو ته تسلی اطمینان خدای ذکر ورکوی شي، بل شی نشي ورکوی. دنیا یو طاقت نشي ورکوی. لباسونه چاوه، لباسو ته سکون نشي راوستی، زړو ته خوند نشي ورکوی، زړو ته سکون نشي ورکوی. خوراکونه کوه، زړو ته سکون نشي ورکوی. سیرونه تفریحات کوه، خو ګاډو کې ګرځه، خو بنګلو کې، خو بسترو کې خوبونه کوه، سکون نشي ورکوی. زړو ته څه سکون ورکوي؟ زړه مالک یې ورکوي. زړه مالک خدای دی، پروردګار علم یې چې زړو ته سکون میلویږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدای ذکر سره اطمینان میلویږي. اوس پوښتنه خدای نه وکړو پروردګار تو ذکر دی چیته؟ پروردګار تو ذکر دی کوم ځای کې؟ لږ د ذکر خو ورته وښیه چی شي څه ذکر دی؟ پروردګار خپله دې جواب قرآن کې ورکوي اقم الصلاة لذکري. او بندگانو المنز قائم کوئ، المنځه نه ودرېږئ، المنځه سره رابطه جوړه کوئ. اندای خدای ذکر دی، خدای ذکر المنز دی، خدای صحیح ذکر المنځه کې خدای یخی دی. ځکه چیرې المنځه سره رابطه جوړه کړي د سوی خدای ذکر سره رابطه جوړه کوي. خدای ذکر سره رابطه جوړه کړي د سوی زړه ته د سکون او ټکور میلاو شو. او بیا دا یاد وساتئ ځکه چیرې المنځه سره رابطه خدای ذکر سره رابطه جوړه کړه چې درته میلویږي اطمینان درته میلویږي. چې کله اطمینان درته میلاو شو چې شول پروردګار علم بیا خپل یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس مطمئنه چیختنه پروردگار طرف ته رجوع وکړه. ته پروردگار نه رضی، خدای تو نه رضی. سوچ وکړه کله انسان د حالت ورسیږي کنه نفس مطمئنه چیختان جوړیږي. بیا نفس مطمئنه هغه دی چې هغه څه کله پریشان نه کیږي، هغه زندگی حوادثونه، مشکلاتونه، تکلیفونه، اقتصادي حالاتونه، تنگ دستیونه، غربت نه، فقر نه، ایو شي نه هغه ته پریشانۍ نه میلویږي. ویلې څه دې مثال داسې ده لکه قطره سمندر نه بیله شي وي، سمندر سره څه میلاو کې که نه، قطره څه سمندر سره میلاو شي نو یې سمندر حصه جوړه شي، بیا هغه ته پریشانۍ هیڅ شی نشي ورکوی. نن زموږ معاشرې کې د زرق و برق ټیکنالوژي مختلفو شیو خلک دومره مصروف کړي دي
چې پروردګار هغې رابطې او تعلق او ارتباط نه خلق محروم دي. یو څه چا سره رابطه ده یا المنځه سره دغو شیو سره کمزوري رابطه ده، ضعیفه رابطه ده. زه